مزملو زوما او شفیع الله ورلو ډایرکټر د ایجوکیشن هغه سره کېناستې نو بیا خو یخوا دې خوا کون چې یاره یو ځل دا سکول چې کوم دی شروع شي یا د دې اګریمنټ وشو نو دا شي چې کوم دی دا بیا پاسبل نه دی. مونږ ته 200 مسلې سازېږي. نو هغې کې بیا مونږ سره یو وکیل صاحب و هغه هم تلو هغه ورته ووایي چې یاره د سرکاري خبرې ته نه چې کوم دی دا بار کې او داسې خبرې وکړې چې دا شیز کېږي هم راته ووایه که دا شیز نه کېږي هم راته ووایه. نو هغه بیا ووایي چې یاره په کېدو باندې ولې نه کېږي دا ایم پی اے صاحب چې کوم دی منظور کړی دی هغه راوړی دی د سی ایم په فنډ کې. بای هغه به مونږ ته یو وینا وکړي ما به راغواړي سی پي او به راغواړي راته به ووایي چې یاره دا سکول چې کوم دی د مټې دپاره ما منظور کړی دی او هلته ځایونه هم شته لهذا دا ځای چې کوم دی هلته تاسو واړوئ. بس د هغوی نه خو مونږ جواب واغشېدو. بیا د اګریمنټ خبرې مزمل وکړه چې یاره د اګریمنټ چې دی د دې پوزیشن وي. نو وکیل هم راسره په موقع ناست و. هغه ووایي چې یاره 2 میاشتې مخکې به ته کرایهدار ته چې کوم دی نوټس ورکوې چې یاره زه دا بلډینګ پرېږدمه. هغې کې خو نو څه شرایط تاسو نه دي لیکلي نه هغوی لیکلي دي بلډینګ دی هغه به چې کوم دی په 2 میاشتو کې پرېږدي. اونی بالفرض کرۍ به د هغې سړی ورکړي. نو په هغې باندې چې کوم دی لکه ډایرکټر صاحب چې کوم دی د دې ایم پي اے صاحب ورته ووایي نو د هغې 2 میاشتو سره ډایرکټر یې چې کوم دی د هغې ایډجسټمنټ چې کوم دی هغه کولی شي. خو هغه نه شي کولی بالفرض مونږ عوام به خپلو کې راغونډ شو او د هغه پیسو یې د 2 میاشتو سره رینټ وي هغه به مونږ ډکي کړو. د ډایرکټر ایجوکیشن د طرفه چې کوم دی دا خبره بالکل فاینل شوې ده. هغه ووایي چې بی د ایم پي اے دغه دی چې هغه وایي دا ځای نه هغه ځای نه بل ځای هغې کې مونږ ته اعتراض نشته. اوس ارباب صاحب هم چې کوم دی لکه مونږ سره ښه برخور تعاون وکړو ښه منډې ووالې خو مونږ په هغه خبره کوو لکه اوس یو دغه دی زه به دوی ته هم ګناه واچوم او د مزمل ته به هم واچوم او د پي ټي آی نور چې کوم ورکران دي. یو خبره مې غوږو له راغلی وي ایم پي اے صاحب وایي چې یاره مظاهرې خو په هر ځای کې کېږي او هر څوک یې کوي او دا د پي ډي ایم کیسه ده دوی زمونږ مخالف دي دوی به مظاهرې کوي. نو زه دا یو خبره ایم پي اے صاحب ته کول غواړم چې د دې کې د پي ډي ایم یا د دغه خبرې نشته. مونږ ټول خو دلته په دې پلیټفارم باندې راغونډ شوو هغه مونږ په دې لپاره راغونډ شوو چې یاره دا د مټې مسله ده تا یو شیز منظور کړی دی مټې سره دې ښه کړي دي د مټې لپاره دې منظور کړی دی. نو مونږ د مټې په سطح را یوځای شوو چې دا سکول چې کوم دی مټې ته راشي دلته مونږ ته اسانتیا وي آنا جانا کې نور هم 200 دغه وي. خو زمونږ د پي ټي آی د ورکرانو نه یا د دغه نه دا ګیلې دي چې دوی په پارټۍ کې وخت هم تېروي او نه عزت شته په پارټۍ کې او نه خبره منلې کېږي. پکار دا دی په دې کې نورې خبرې نشته خو مونږ احتجاج وکړو نو هم دا سکول مونږ په احتجاج نه شو راوړی. صحیح شوه ولې چې سی ایم د پي ټي آی ناست دی ایم این ای د پي ټي آی ناست دی ایم پي اے د پي ټي آی ناست دی. خو دوی خو د مټې په خاطر باندې دا کولی شي که نه چې خپل سامره لیډران یې دي یا دغه دي هغوی ته خو یو لاین راښکلی شي که نه چې ایم این ای صاحب ایم پي اے صاحب دا شیز خو مطلب دا دی ته خو زما مټه غواړې زه به سبا دلته ولاړ یم ته به الیکشن ته ولاړې زه به ګرځم ته به نه ګرځې د ترزبي پسې به ګرځم کلیوال پسې به ګرځم په کم مخ به ګرځم. نو دوی له دا پکار دي دا ارباب خسرو شو مزمل شو چې دوی لاین راښکي چې بای دا شیز مو نه کړو نو بالفرض ورې ووټ پسې بیا مه راځئ. ایوب خان تاسو عوامي نماینده یې تاسو وټاکشته دی خو چېرې د کالج دلته رانغی نو ستاسو به راتلونکي لاهې عمل سوي ځکه چې په دې کې په مټه یونین کونسل کې 4 ویلیج کونسل دي 4 ناظمان دي. آیا تاسو خپلو کې رابطه کړې ده دې باره کې او که نه دې باره کې لږ وضاحت وکړئ. یاره خو زمونږ لاهې عمل به دا وي چې د مټې د عوامو سره چې کوم دی مونږ به مخکې یو عوام به راپسې وي. صحیح شوه جي په ښه ګڼ تعداد کې به روزو ښه پورامن احتجاج به کوو هغه به ریکارډ کوو خو هغه به په دې غرض دپاره نه کوو چې یاره مطلب دا دی دا مونږ د ایم پي اے صاحب ډاون کوو یا مطلب دا دی مونږ ایم این ای ډاون کوو. نه دا سکول ته منظور کړی م دی او دا به راوړم ته او که نه یم راوړی څه زور هم در سره نشته بیا دې نه د مټه نوم مخ واکه او شپکه درې پرېږده. نو دا اوسه پورې دلته کالج مخکې به هم ني خو لکه دې باندې خو سړی خفه شي
چې یاره ولې مطلب راو دې مړو وړې یم بیا پاتې شوه یو ناظم صاحب والد صاحب ناست دی یو زیمه دوه نور دي باقاعده د هغوی چې سامرم دي د پی ټي آی دننه خپل ورکران یا نه چیرمنان دي هغوی هم په دې خبره باندې خفه دي شدید اوسه د پارټۍ داسې مجبورۍ دي چې هغه مخامخ راتلی نشي او هغوی به انشاءالله مونږ سره د احتجاج کې ښه بھرپور تعاون کوي او په موقع باندې به راسره د دوی د پی ټي آی ټولو کې مخکي لکه دې کې څه مفاد پرستي یا دغه نشته زه خو د پی ډي ایم حصه نه یم که نه زه خو یو آزاد امیدوار یم خو لکه چې اوس د مټې د مفادو خبره راغله د مټې د ترقۍ خبره راغله نو دې کې مونږ له پارټۍ رسول نه دي پکار چې دا ان پي ده او دا پی ټي آی ده او دا جمعیت دی نه دې کې د مټې مفاد چې راشي نو ټوله مټه چې کوم ده پکار دا دی چې په یو پلیټفارم باندې ودرېږي او احتجاج وکړي دغه وشي کالج راتګ نه راتګ هغه بیا بېله خبره ده. الرحمن الرحیم زما ورونو موږ ټول لا کوم کسان چې راټول شوي دا د مټې چې د کسان دي د هرې پارټۍ مشران دي. د دې نه مخکې موږ د څلور میټینګونه وکړل او په هغه میټینګ کې دا فیصله وشوله چې موږ به د دې کالج متعلق خبره وه دا کالج د مټې په نوم باندې جوړ شوی دی او دا لاړ د سپانخور مخې ته چې کوم دی نو په کری ولا ځینو اغوښتي دي او دا کری په ځینو کې چې کوم دی نو دا منتقل شوی دی. دوی موږ سره دا وعده کړې وه چې یاره موږ به انشاءالله دې کې به نه دغه کېږي داخلي کېږي نه به پکې څه کېږي انشاءالله دا به دې نه موږ مخکې وړو چونکې پرون موږ په نیټ باندې وکتل چې په هغه نیټ باندې دا راغلي چې یاره د میډیکل د نان میډیکل او دا شیونه میزونه دا ټول پکې چې کوم دی نو راغلي دي چې داخلي پکې د نن نه 7 تاریخ د نن نه پکې شروع شولې. موږ د خسرو خان یو خبره وکړله چې موږ لاړو او سکي صاحب